یمین منعقده او د یمین لغوه هغه عام یو قسم او دلته یو خصوصي قسم دی. دا خصوصي قسم څنګه دی؟ د دې نه مخکې چې دا واقعه زه بیان کوم نو بیا به په دې قسم باندې خبرو. خو د دې آیت مصداق بم بیانو د وضاحت هم کو نو دلته ودا سراشي چې دلته په مدعا علی باندې قسم دی. مدعا علی باندې واقعه د سوا چې د حضرت عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنہ یو مولا د آزاد کرده غلام بدیل بن ورقا سهمی نومه دی. بدیل ابن ورقا سهمی دا مسلمانو دا تلو دو عدی بن بدا او تمیمی داری دا دو کسانو. عدی ابن بدا او تمیمی داری دا دو کسان عیسایانو او دی شام د تلو یو تجارتی سفرو. دی چې کله هلته کې اغستل خرڅول کړي دي. دا واقعه بخاری کې کتاب الوصایا او ترمذی کتاب التفسیر دواړو ذکر کړی دا. په لاره کې دا بیمار شو. علاج بلاج یو کو خبزان پویدو چې زه مرما او ژوندی نه پاتې کېږم. نو دا دومره مال حال مې اصل کې دا ځای شي چې بچو ته مې ورسېږي. نو داسې کار یې وکړو چې دې ملګرو ته یې وویل چې یار زه تاسو ته وصیت کوم چې تاسو به زما دا مال زما وارثانو ته ورسوئ. ویل چې ټیک ده. خو دا یېرېدو چې دا خو عیسایان دې څه نو سبا ورانې وکړي زما دا مال پټ نه کړي. نو یو کاغذ یې راواغستو او په دې کې ټول لیسټ کو لیسټډ یې کړل دا خپل ټول سامانونه او دا کاغذ په یو لوښي کې یا په یو سامان کې دننه کېښودو چې زما وارثانو ته میلاو شي. ویې ګوري دې سره به دا به ورسره چک کي د لیسټ منیو به ورسره چک کي نو خپل مال به والي. دوی چې کله وصیت مسیت واورېدو دغه د سړی وفات شو. هلته یې ښخ کو او کله چې دوی رالل واپس مدینې ته چې واپس راغلل او سامان مامان یې کله حواله کو نو هغه لیست د وارثانو په لاس باندې واغستو چې ویې کتل چې په دې کې خو یو شی کم دی د چاندۍ د سپینو زرو یو جام او هغې ته د سوني اوبه چړاو شوی ویل دا پکې نشته دی. نو اوس ګوره دلته دا د بدیل ابن ورقا سهمی وارثان راغلل دعوی وکړله په دغې عدی ابن بدا او په تمیم داری باندې چې تاسو زمونږ جام ضایع کړی دی. هغوی منکر شو چې ستاسو د جام نه نه وي خبر. دوی اوس مدعا علی شو که نه. نو قانون دی البینة علی المدعی والیمین علی من انکره. په مدعی قسم دی په مدعی باندې ګواهان دي په منکر باندې قسم دی. ویل زمونږ سره کاغذ ویل کاغذ به یې ورک کړی به یې خو موږ نه دی را کړی ګنې موږ دا نور سامان نه شو پټولی. خاموش ټیم تېرېدو داسې وشولې چې یو څه وخت پس د دې بدیل د وارثان چېرته تللي دي مکې ته. څه کار دپاره تللي په مکه کې چېرته یو زرګر دی سنار دی خو د هغه سره جام پروت دی ډېر مزیدار دی ښایسته د سپینو زرو جام دی او د سرو زرو اوبو د چړاو شوي دي. هغه جام دی کوم چې د بدیل نه پاتې شوی دی. دوی تپوس د قیمت کړی دی چې قیمت یې ورته ویل ویل دا چېرته ویل دا خو یې دوه کسان دي عدي او تمیم هغوی را باندې خرڅ کړی دی. خو دوی خو ویل چې نشته دی معلومیږي دا چې دا دوی خرڅ کړی دی دروغ وایي. نو د بدیل وارثان رالو نبي علیه السلام ته یې ویل چې دوی خو دروغ ویل موږ ته دوی خو دروغ ویلي. اوس ګوره کله چې دا فیصله نبي علیه السلام نه مخکې لاړله نو بدیل وارثانو ته ویل چې ګواهان نو تمیمي داري او عدي بن بدا قسمونه کړي چې موږ نه دی اخیستی. ځکه په منکر باندې قسم یو ځل قسمونه کړي دي چې موږ نه دی اخیستی. هغه دوی خرڅ کړه خو د بدیل وارثان نه ورته ویلو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی خو خرڅ کړی دی دروغ وایي دوی سره خرڅ کړی دی یعنې قسمونه په دروغ باندې کړي دي. او حقیقت دا دی چې دا جام موجود دی. اوس په دې ځای کې چې کله د بدیل وارثان ویل چې جام موجود دی نو هغه تمیمي داري او عدي بن بدا فورا یو بله خبره وکړله. بله خبرې بدل کړله. بدل یې دا کړله چې دا ته موږ اغستی و دا موږ د هغه نه اغستی دی په دې تجارت کې موږ ته اغستی موږ خپل خرڅ کړی دی. نو اوس مدعیان څوک شول؟ اوس مدعي تمیمي داري او عدي بن بدا شو. مخکې خو انکار کو چې نشته. اوس یې دعوه وکړه زموږ خپل دی موږ ته اغستی موږ خرڅ کړی دی. خپل هم خرڅ کړی اوس دی دعویدار شو. اوس د بدیل وارثان منکر شو. اوس قسم په چا باندې شو؟ اوس قسم د بدیل په وارثانو باندې شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی راغله چې دا خو یو کیس دی خو دا خو مستقبل کې هم داسې کېدی شي چې خلک په دروغ باندې قسم وکړي.
اوس داسې وشوله په طور مثال زما له دې ارسلان څه مسله ده او ده په دروغ باندې قسم وکړو سبا زه خبر شوم چې دا قسم غلط و نو به زه قسم کوم دویم قسم بیا په مدعي باندې دی په مدعي قسم نشته خو په دې صورت کې مدعي باندې قسم دی چې دا یو قسم مدعي وګرځېدو خو دا قسم به داسې چې دا به د مازدیګر د لمانځه نه پسې خلک به ناست دي په اودس کې وي او د هغې نه پس به بیا دویم قسم کېږي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا راوسته وي تاسو راهي د مازدیګر د لمانځه نه پس خلک یې راغونډ کړل وي تاسو قسمونه وکړئ چې د مخکې دوو کسانو په دروغ قسمونه کړي وو او موږ قسمونه رښتیا دي نو هغوی قسمونه وکړل چې وکړل او زه خو ګواه نه بیا نو هغه جام یې تېوی او نه شو اغستی ځکه جام ښودلی دی نو 1000 درهم دي غالبا 1000 درهم دي که 1000 دینار دي زه په دې کې خطا کېږم ما چې دا درهم دي که دینار دي خو 1000 کم از کم دي دا ممکنه چې دا درهم و ځکه دینار خو ډېر زیات دي 1000 درهم دی ته وله واغستل ویل دا د بودیل وارثانو له ورکوي اوس شهادتو بینکم شهادت په منځ تاسو کې اذا حضر کله چې نږدې شي احدکم یو کس تاسو ته الموت مرګو حین الوصیت د وصیت په ټیم کې د وصیت په ټیم کې شهادت څنګه دی اسنانې دوه کسان دي د دوه کسانو شهادت دی شهادتو اسنانې بعضې علماو د شهادت معنا کړل دا وصي جوړول ستاسو په منځ کې وصي چاته وایي چې چاته څوک وصیت کوي اسنانې دوه کسان وي ذوی عدل منکم عادلان په تاسو کې چاته وصیت کې دوه کسان غیر مسلم هم کېدی شي لکه دغه غیر مسلم وګڼه منکم مسلمانان او من غیرکم نو مراد غیر مسلم کله غیر مسلم ته وصیت کولی شوی نه دا یو استثنایی صورت دی چې کله په سفر کې د استعمال مطلب په انګلینډ کې دی په فرانس کې دی په ناروې کې دی په کینیډا کې یو کس دی نو هلته مسلمانان به کم وي د کافرو څه چېرته په شرکه کې په فیکټرۍ کې کار کوي نو څه به کوي هلته نو هلته به خامخا هغوی ته وصیت کوي ان انتم ضربتم فی الارض که تاسو سفر کوو په ځمکه کې فاصابتکم نو ورسېدو تاسو ته مصیبت الموت مصیبت د مرګ اوس خبر راغله چې نه خرڅ کړی دی فإن عثرا که خبر ښکاره شوله که اطلاع وشوله علی په دې باندې انهما چې د دواړو قسم خورو دا دواړه قسم خواره چې دي استحقا اسما مستحق ګرځېدلي د ګناه دي استحقا مستحق شوي دي اسم د هغې خلکو نه به پاسېږي استحق علیهم چې د حق دعوه شوې ده په دې باندې الاولیانې چې دا نږدې دي مړي ته د مړي وارثان به قسم کوي چې په دې د حق دعوه اوس په دې وشوه که نه اوس دې مدعا علیه وګرځېدل چې نه دا خو زمونږ و په یقسمانې د مړي وارثان به قسم کې بالله په الله باندې په خپل قسم کې به وایي چې لشهادتنا خامخه زمونږ قسم د صحیح ګواهي ایاتو چې وبکې بشهادت ګواهي علی وجهها په خپله طریقه باندې ولې د دې یېرې نه که موږ بالفرض ګواهي او قسم غلط وکړو نو بیا به په دویم ځل به قسم رد شي ذالک ادنا دا نږدې ده ان یاتو بشهادت چې دوی وکړي ګواهي علی وجهها په صحیح طریقه باندې یعنې وبکې او ښه واورېد الله حکمونه قبول کوي اسمعوا من اقبلوا احکام الله والله الله تعالی لا يهدي القوم الفاسقين هدایت نه کوي فاسق قوم ته یوم یجمع الله الرسل دا اوس نقلي دلیل دی د عیسی علیه السلام او د نور پیغمبرانو د الله په توحید باندې په رسالت باندې په آخرت باندې په اسلامي عقایدو باندې یوم په ورځ باندې یجمع الله الرسل چې الله به رسولان راجمع کړي په یقول الله ورته ستا نه پس د خلکو څه کارونه کړلي ستا نه پس تا په دین روانو که نو روانو دی معنا ده قالو دی وی لا علم لنا نشته علم زمونږ سره انک بشکتو انت علام الغیوب ته پوهېږې په غیبو باندې ته پوهېدونکی په غیبو باندې اذ قال الله اوس نقلي دلیل تفصیلي مخکې اجمالي دی اوس تفصیلي کله چې الله به ووایي د قیامت ورځ ده کله چې ویل اذ قال الله کله چې ویل الله تعالی یا عیسی علیه السلام ابن مریم اذکر نعمتي یاد که زما نعمت علیکا چې ما پتا باندې کړو والا والدتک او ستا په مور مې چې کوم کړو دا یاد کا او یا ودا د یقول په معنا نو اذ قال وانا اذ یقول نو قیامت تی مراد دی کله چې وی الله عیسی بن مریم یاد کا نعمت زما چې پتا مې کړو ستا په مور مې کړو پتا مې نعمت څه کړو خبرې کول خو په ماشوموالي کې او په بوډاوالي کې څه کمال نه دی ماشوموالي کې خلک خبرې کوي که نه لہذا مهد مراد زانګو دی زانګو په ټایم کې خبرې څوک نه کوي او کهل دلیل دی په دې باندې چې په 33 کال کې عیسی علیه السلام اسمان ته ختلی دی نو بوډاوالی پرې راځي وإذ علمتک الکتاب او کله چې ما تا ته ښودلي وو اسماني کله به چې جوړولې تا من الطین د خټې نه که هیئت طیرې په شان د شکل د مرغۍ به دې جوړولي بإذنې زما په اجازت باندې ځکه مرغۍ جوړول خو ګناه ده د جاندار شي مجسمه خو ګناه ده وایي دا ما درته ویل وه
فتنفخ فيها تب پوکے کو پدې کې پدې مرغۍ کې في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطير كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص طيرا بإذني دا مرغۍ شو زما په اجازه په قدرت باندې وتبرئ الأكمه تا بجوړول مرزادي وړاند والأبرص برګیان مرزادي وړاند هم ټیکېدو برګې هم ټیکېدو برګې وچا باندې راغلو بإذني زما په قدرت وإذ تخرج الموتى کله چې تا مړي راایستل د قبرنا بإذن زما په قدرت باندې وإذ كففت بني إسرائيل کله چې ما بن کړو بني اسرائيل عن کستا د قتلنا إذ جئتهم کله چې تاراو تاستا ملګرو ته ان آمنو بي چې و ایمان راوړی وي رسول ما پر رسول باندې ایمان راوړی قالو دی ویل آمنا من ایمان راوړی دی وشهد گواشه بأننا مسلمون چې موږ تابعدار یو د الله إذ قال الحواریون دې ځکه د نزول المائده تذکرہ ده دا حواریین چې کوم د عیسی علیه السلام شو د يهوديان ډېر بدمعشیان کوي مونږ ته سپک ګوري راته نو داسې بشي چې زمونږ زړه په دې مطمئن شي خوراک به تې وکړو بل دا ستا په دې نبوت او په رسالت به زمونږ یقین نور هم پوخ شي عیسی علیه السلام ورته ویل چې ګوره مه کوئ نافرماني به نه وشي ویل نه زمونږ دپاره به دا د اختر ورځې او مونږ به دا مناوهو نو عیسی علیه السلام ورته ویل چې الله و چې بس نازلو مې نو دا د نزول المائده تذکره ده دا مائده نازل شوې ده که نه ده د دې په باره کې دوه قول دي یو قول حسن بصري دی امام مجاهد دی عبدالله ابن عباس قول ابن جریر طبري ولې ځکه چې په ترمذي کې د عمار بن یاسر یو موقوف حدیث دی چې دا مائده سوه وي دا ډوډۍ وه غوښه وه د غنمو ډوډۍ او غوښه دا تیار خوراک به راتلو خبر خنزیران جوړ کړی دي نو چونکې د دې د مشران نه خنزیران جوړ شوي دي نو دا خبر دی پټه ساتلې ده ځکه د چا شکل مسخه شي څوک چاته و چې زما شکل مسخه شوی دی ځکه پټه ساتل ده او نور دا مایده ټیک ټاک نازل شوې ده په دې باره کې علماو ګڼ اقوال دي چې دا څه د غوښې او د ډوډۍ او د میانو وغیره خو صحیح خبر همدقه ده چې بس دا تیار قال هغه ورته ویل اتقوا الله د الله نه ویرېږئ ان کنتم مؤمنین که مؤمنان یې پرېږدوئ دا خبرې مه کوئ ګورئ یهودیانو بیا سر ته نه ورسولې دوی چې کله عیسی علیه السلام علمه کوئ قالو دی ویل نريد من غواړو ان ناكل منها چې خوراک وکړو موږ د دینا وتطمئن قلوبنا مطمئن چې زمونږ زړونه ونعلم زمونږ علم زیات خلکو ته قال عیسی ابن مریم ویل عیسی بن مریم اللهم اے الله ربنا اے زمونږ ربا انزل علینا نازل کا پمنګ باندې مائدتن دسترخوان او تیار خوراک او عیسایانو فمن یکفر بعدو چا چې کفر کو پس د دې مائدینا ان بعد المائده منکم پتاسو کې فانی اعذبه ذب عذاب ورکم دل عذاب مند سی عذاب لا اعذبه چې نه مې دې ورکړې دا عذاب احد لپاره جایز نه دی لیس لی بحق چې نه زما د لپاره مناسبه ان كنت قلته الله کما دا خبر کړی وی کدا خبر می کړی چرتا ان كنت قلته کدا خبر می کړی وی تفسیری د الله د پرنا پستا کمایلی کو بشانی انک بشکتو انت علام الغیوب ته ډیر پویدون گئی په غیب باندې زه پینې پویګم ما قلت لهم ما اس خبر نه کړی دوی ته ما ندی ویلی دوی ته الا مگر ما داغي خبره هغه سم موته ویلی دي امرتنی چې تا ما ته حکم کړی دی رب زما دی او ربکم او استاد رب دی وکنت علیهم شهیدا او زپدی باندې گواو ما زره دوی نه خبرو ما كنت علیهم شهیدا زپدی باندې گواو ما دمت فیهم سو پر ز موجودون پدې کې فلما توفیتنی کله چې تازه اسمان تر وخت جولما په آخرت کې ودا معنا کو فلما توفیتنی کله چې تازه مړ کړلما كنت انت رقیب بیا ته وی تو رقیب حفاظت کوونکی علیهم پدې باندې ته نگران وي وانت على كل شيء شهید او تو په هر څه باندې شهید گواهی چې تعالی دی خلکو څه جواب درکړی دی او استاد خلکو تعالی کوم جواب درکړی دی د خلکو منلې د نه د مدلې نو زه به تاسو یم وی جوړل ډیر زیاتې و جوړل وی زبا خبر وکما کوم خبره چې زما ورور کړی و چې ان تب الله ته چې ان تعذبهم فانهم عباد
که سزا ول ورکې نو ستا بندګان دي وین تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم صحیح مسلم کې دا حدیث ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې آیت باندې وجړل ان تعذبهم فانهم عباد جړل څنګه بکیږي لکه چې تاسو سوچو کې پلار دا برداشت کولی شي دا غزوی ورته څوک واچي سیزي نو پیغمبر په موږ باندې د خپل وچن ډېر خبر کړي ویل جړل ډېر زیاته ټول ورځ یو جړل ویل دغه دی جبرئیل راغی الله راولې ته ورشه نبی علیہ السلام ته ټولې جاړي ولې دومره زیات پریشان نو یا غراغه ورته ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی امتک ولسوف يعطيك ربك فترضى الله تعالی ال تدسی یو اختیار در کی ته باغی خوشاله شي ته بر د خپل امتیانو د پاره سو کی داوود د پاره وته سفارش به وکړه دا سفارش ته قبول کوم جنت ته بس امتیان لاړ شي کنه نو هغه سفارش به قبول شي ها خود مرده چې د قبر سبا سکو منګه د قبر حالت روان نه کنه دې مدا چې دا سفارش کله قبلي په کوم وخت کې قبلي د سفارش ته موږ انتظار نه کوو نیک عمل وکاو او نور د الله نه امید کو چې الله به د پیغمبر سفارش موږ لرا کوي ان تعذبهم فانهم عبادك کته سزا ورکې دوی لنو اعتراض د باندې نشته ځکه فانهم عبادك بشک دي ستا بندګان دي وان تغفر لهم کته بخنه کې دوی ته مسلمانانو ته ينفع الموحدين توحيدهم توحید دا یو قانون دی چې اضافت د اسم خاصه ده که مضاف د اسم خاصه ده که مضاف الیه صحیح ده چې اضافت د اسم خاصه ده که مضاف که مضاف الیه چا چې ویلي چې مضاف د اسم خاصه ده مضاف الیه نه ده ځکه چې دلته کې فعل لاغلی دی مضاف الیه فعل دی اسم نه د هغې جواب ویدار چې دا په تاویل د مصدر باندې دی هذا یوم النفع الصادقین صدقهم دی نور اضافت مستقل اسم خاصه ده که مضاف دی که مضاف الیه دی یا هذا یوم دا ورځ ينفع الصادقین د پیدې د رښتینو چې پیدا به ورکړي رښتینو ته صدقهم د هغوی رښتیا لهم جنات دي دپاره جنتونه دي تجري چې چلیږي به من تحتها لاندې د هغې نه الانهار نهرونه خالدین فیها همیشه به اوسېږي دي په دې کې ابدا تل تر تله رضی الله د ټول صورت خلاصه شوله چې د دې صورت په ابتدا کې موږ ویلو چې په دې صورت کې په شرک عملي باندې رد دی که نه نو دا هر څه د الله دي په دې کې د بوتانو څه نشته په دې کې باباګانو څه نشته نو دا خلاصه شوه وهو علی کل شیء قدیر او د الله تعالی په هر څه باندې قدرت لرونکی دی جی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مسمى عنده كنتم تمترون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور سورة الانعام مکی صورت دے 6 نمبر دے پو قرآنی ترتیب کے او 55 نمبر دے 55 پو نزول کے د صورت الحجر نبعد نازل لے ربط بالکل پڑا گدے پتیر صورت کے ہم اثبات التوحید وشو او انکار الشرک وشو رد شرک ربط سے بیان کا چی پتیر صورت کے رد تحریمات وشو رد تحریماتو کم رد تحریماتو تحریمات غیر الہی چې کوم څیزونه الله نو حرام کړل لکه بهیرا صایبا او سلا او اوهام نو په دې صورت کې به هم وسو دقه رد تحریمات وشي په دې صورت کې هم رد تحریمات غیر الهی په سورۃ المائده کې هم او رد تحریمات غیر الهی په سورۃ الانعام کې به هم وشي ان شاء الله را بشي چې دې هم داسې سبب باباګانو د پاره مقرر کړو سبب الله د پاره مقرر کړو دا تفصیل څنګه چې مائده کې دا په دې کې هم دي دوه کې یو شان مضامین دي یو شان مضامین دي دې صورت موضوع بالکل ښکارا ده الرد على جميع اقسام الشرك ده شرك په ټولو اقسام نه رد ده کدا شرک فی العلم ده کدا شرک په دعا ده کدا شرک په تصرف ده او کدا شرک په العلم ده شرک په دعا شرک په عبادت شرک په تصرف شرک په العلم دا سلور واړه اقسام د ټول اقسام په دې کې راځي نو سورۃ الانعام بنیادی تر باندې د توحید سورۃ د توحید او په دې صورت کې د مشرکین سره محاجه ذکر شوی دا چې مشرکانو سره بحث څنګه کوي په دې ځبانه سورۃ الانعام چې سړی کله وو بیا هم د اخر توحید جوړن شیندا بیا په بل سبا نه موحد کیږي بلکې خالص توحید بیان شوی دی د شرک چې قسم دی پاغه باندې رد شوی دی خالص توحید عقلی دلایل دی بده کې ګڼ عقلی دلایل دی بکې او د مشرکانو د سوالات جوابات دی بکې کړي د توحید ربوبیت وی کنه اسمان چا پیدا کړی زمکه چا پیدا کړل والارض ازمکه الله پیدا کړی دا وجعل الظلمات الله پیدا کړی دي تیری و نور ورنا د ظلمات نه مراد حقیقی تیریم دي او د نور نه مراد حقیقی رڼام ده او د دې مجازیم کې دي چې شرکیات دي ظلمت کې دا ټول اقسام پکې راځي
هو الذي الله ذات خلقکم چې تاسو پیدا کړی. په دې سورۃ الانعام کې ګوره توحید ګڼ دلایل دي ښه. په دې کې دسي مسائل په ډېر کم دي. بنیادی طور باندې بس توحید ثابت کړی دی شمري وکړه. او دویم د مرګ نه د بعث پورې او اجل مسمى مراد من الموت الى البعث دونیټي. او یا د اجل مسمى نه مراد د الله علم دی چې هغه لوح محفوظ دی. ثم بیا انتم تاسو تمترون. د تمترون معنا دا ده چې تختصمون، بیا هم جګړه کوي تاسو په توحید کې. او یا تمترون بیا هم شک کوي تاسو نه، شک او خصم. بل دلیل وهو الله دا الله تعالی دی فی السماوات پاسمانونو کې او فی الارض پزمکه کې. معبود دی الله پاسمان کې هم پزمکه کې هم. ول یعلم سرکم دا الله تعالی پیجنی تاسو پټ الله پیجنی. الله عالم دی کنه. وجهرکم کارستاسم پیجنی. ویعلم الله عالم دی ما په غسبانه تکسبون چې تاسو سپټوي. وما تأتيهم نرازي دویتا من آیت یونخا من آیات ربهم لدی رب نخونا الا مگر کانو عنها مورزین دی داغین راس کئی. یا دا نخونا مراد موجزی دی یا تی دا قرآن آیتون دی. فقد کذبوا بالحق یقینا دی تکذیب کرده دا حق دا تسلید نبی علیہ السلام تا. فقد کذبوا یقینا دی تکذیب کرده بالحق دا حق لما جاهم کل چمراغل دی دویتا. فسوف نظر دے تخویب شو یأتیهم را بشریت انباء خبرنا ما ده غسو کانو به یستهزئون چې دی پس خندل. نو خبر بس تر پراشي خبر واځي نه ده. ذکر د نبأت مراد عقوبات کی. نو را بشریت انباء ما سزاګانی د هغه اعمال کانو به انباء ما سزاګانی هغه کانو به یستهزئون چې دی پس خندل. د انباء او د عقوبات نه دنیوي کې دي شي اخروی کې دي. دنیا کې عذابونه راغلي دي آخرت کې راغلي دي. الم يروا كما هلكنا من قبلهم من قرن. واستفسير للتخويف دنیوي. الم يروا آیا دوی نه دي کتلی کم اهلکنا چې څومره موږ هلاک کړي دي من قبلهم د دین وړاندې من قرن پیړۍ هلاکې کړي دي. قرن امت ته ویل کېږي. او یا د قرن مراد اهل القرن پیړو والا. قرن شپېتو کالو ته ویل کېږي. څوک یو ته ویل کېږي. صحیح خبردار چې ډېر عمر ده. مکناهم من طاقت ورکړه واغیتا فی الارض پزمکه کې. ما د طاقت لم نمکن لکم چې هغه طاقت لتا سولنه درکړه. ورسلنا السماء من را لګلو باران علیهم پدی باندې مدرارن مطابق د حاجت د دوی. وجعلنا الانهار من غرزول نهرنا تجری چې چلے دلوا. تجری معنا جرت من تحتهم لاندې داغوی د حکمنا یا لاندې داغوی د بنگلونا یا لاندې داغوی د ونونا. فهلكناهم من هلاکل لما اعرضوا عن التوحید کله چې هغوی د توحید نه اعراض وکړو. او لما اشرکو کله چې شرک وکړو. فاهلكناهم من هلاکل دوی لرا بذنوبهم په خپلو ګناهونو باندې. وانشأنا موږ را پیدا کړل من بعدهم پس د هغوی نه قرنا آخرین نور خلکو. دا موږ د تخویف ته چې ګورې که تاسو نافرمانه شوئ الله به مړه کړي نور خلک به را پیدا کړي. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. دلته اوس پر رسالت باندې څو سوالات دي او داغي جوابات به شي. تقریبا 3 سوالات او داغي جوابات. یو سوال دا کړو چې موږ د کتاب ځکه نه منو چې دا په کاغذ کې نه راغلی. نو کدا کتاب په کاغذي شکل کې موږ منلې وي. یو سوال دا کړو. دویم سوال دا کړو چې کته پیغمبر په کار دی چې فرشته راغلی وي او استاد تایید کړو موږ ته ویلي وي جبرئیل میکائیل کی دا پیغمبر دی ایمان پر راوړی. او بل دادا چې دا فرشته دا پیغمبر دی فرشته وي. یعنی انسان من پیغمبر نه مونږ فرشته پکارو. یو اعتراض داو چې فرشته په تایید کې راتله پکارو. دویم دا چې عین فرشته پکارو. دې جوابات الله کوي. الله فرمایي د کاغذ خبره چې کبیل پرز دا قران ما په کاغذ کې در لګلې وي جملتن واحدتن او دی په لاسو کې راغسته وي بیا به ویلي وي چې دا دروغ دي. یعنی دا د ضد د وجه نه لګیا دي. ولو نزلنا عليك کتابا کچرته موږ نازل کړو پتا باندې کتابن روح کتاب. د کتاب منو کا روح کتاب. فی قرطاس په کاغذ کې فلمسوه دی براغسته وي بیا ایدیهم په خپل لاس باندې دی وسلګول وي داغه سره به دی خپل لاسونه. لقال الذين كفروا انزل عليه ملك لولا انزل ولنا نازلی غله په د باندې ملکون یو فرشتہ تایید د پارا. ولو انزلنا ملکا جواب کې داغه ولو انزلنا ملکن کمن نازل کړو فرشتہ خود عذاب د پر راځي. فرشتہ چې راشي څوک نه مني خو بیا عذابي. لقضي الامر بیا ودکار فیصله شوی وا ثم لا ينظرون بیا ودی تمکن. ځکه د فرشتہ شکل خو تاسو نشه برداشت کولی. فرشتہ څنګه شه ده؟ نو فرشتہ خو موږ نه یو کنه چې موږ لیدل خو د سړي په شکل کې موږ لیدلې با. او کو بل فرض دومره په خپل شکل کې فرشتہ راتله. نو نبی علیہ السلام فرمایي ما جبرئیل یې پیر لیدل
چې شپږ سوه وزرې وې د یوې وزرې او د بلې وزرې په منځ کې داسې شین قالین ښکارېدو د اسمان د ځمکې مره وزرې وه نو دا موږ څنګه برداشت کولی شوه نو بیا به هم سړی وی نو لو جعلناه ملکا که موږ دا پیغمبر ګرځولی فرشته لجعلناه موږ به ګرځولی وی دا فرشته رجلا په شکل د سړي کې وللبسنا او التباس په مې راوستی وی علیهم په دې باندې وللبسنا علیهم موږ به التباس راوستی وی په دې باندې ما اغا التباس یلبسون چې دی اوس کم التباس کوي یا وللبسنا علیهم موږ به شک راوستی وی په دې باندې ما هغه شک یلبسون چې اوس کم شک کوي دا شک به بیا په دې راغلی وی اوس پیغمبر خدا ته تسلی ورکړي چې لګیا وي ولقد استهزئ برسل من قبلک یقینا خنداګانې شوي دي په ډېرو پیغمبرانو بزستان وړاندې فحاق بالذین نو راګیر کړل هغه کسان سخرو چې خنداګانې کړې وې منهم په دې مسلمانانو پسې په دې پیغمبرانو پسې ما هغه عذاب راګیر کړل کانو به یستهزئون چې دې په هغې پسې خنداګانې کولې قل سیرو فی الارض وردوایا وګرځئ په ځمکه کې ثم انظروا بیا وګورئ د عبرت په نظر باندې کیف کان عاقبة المکذبین څنګه و انجام د دروغو نسبت کوونکو مکذب دروغجن نه مکذبین کیف کان څنګه عاقبة المکذبین انجام د هغې چا چې نسبت د دروغ کوي د الله آیتونو ته قل لمن ما فی السماوات دې ځای کې ناخوا د آیت نمبر 37 پورې وا عقلی دلایل قل ورته وایا او دا آیتونه بنیادی تر باندې د دې عقلی اعترافي دلایل دي عقلی اعترافي دلایل او دې کې به یو قسم په شرک په تصرف باندې رد وشي لمن ما فی السماوات لمن د چا دي ما هغه څه په السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض په ځمکه کې دي قل ورته وایا لله د الله دي کدی و چې د چاري ورته وایا د الله دي كتب على نفسه الرحمه الله لازم کړی په خپل ځان رحمت د مسلمان د پاره لا يجمعنكم الى يوم القيامه الله بخام خراجم کی تاسو د قیامت ورځ حساب کتاب ته لا ریب فيه شک نشته په دې کتاب کې الذين خسروا انفسهم آکسان چې خپل ځانونه تاوانین کړی دي فهم ندو الى يؤمنون ایمان نراوړي وله د الله د پاره دی بل عقلی دلیل ما هغه سوسه کنه فی الليل چوسیږي پشپکه سوګسیږي یعنی انسانان ودشي او د حشرات راوځي دا پکې اوسیږي کنه منګم پکې اوسیږي خدا ما سکنه مراد بنیادی تر باندې دي هغه حشرات والنهار او هغه چې اوسیږي په ورځ کې هغه مونږ یادا چې ما سکنه په لیل د الله لپاره دی هغه چې آرام کوي پشپکه والنهار وينتشر في النهار د ورځې ګرځي انسانان د شپې آرام کوي ورځې ګرځي او سميع د الله اوریدونکو دی اوازونه لرا العلیم په دې دي پرازونه باندې و د تعلیم طریقې د څنګه په پوهه کې داخله کو اوله طریقه قل ورته وایا درې طریقې ذکر کړي قل ورته وایا غیر الله ای غیر د الله نه اتخذ ذون سم ولي ځان لربو یا ځان لا مددگار د هکې نشي فاطر السماوات دسي الله دې زما چې هغه اسمانونه پیدا کوونکی د فاطر د الله صفت ده مجرور ده اسمانونه پیدا کوونکی دی ول ارض زمکه ده وهو يطعم د الله خوراک ورکه هر چاله ولا يطعم د خوراک نه ورکولای کیږي نو څنګه دا پرې دمبل لال شما دانی کیږي ول ورته وایا دویمه طریقه انی امرت ما تامر شوه ده ان اكون شمس اول من اسلم اول تابعدار عنه ددنا یوم الدین پدا ورځ باندې فقد رحمه یقینا الله رحمه کو بد باندې وذلك الفوز المبين او دالو کامیابی دا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ دا اوس نفي د شرک په تصرف دا چې هر څه الله په اختیار کړي دا الله تعالی زور اور دی فوق عباده د بندګانو د پاسا د فوقیت مراد غلبه ده وهو القاهر فوق عباده د الله زور اور د خپل بندګانو د پاسا بندګان د الله په کنټرول کړي او الحکیم د الله حکیم د حکمت والا ده الخبير خبردار کې د توحید په مسله باندې آل عمران 18 نمبر آیت کې د وضاحت شوی په سورۃ النساء کې په 166 کې مشوي ووحي الی هذا القرآن ويشهد ما تر دې قرآن د څه د پاره لئنذرکم دې د پاره تاسو وایو ما به په دې قرآن باندې ومن هغه څوک په وایي نشته قل ورته لا اشهد ز خدا گواهی نه کوم ټول شرک رد دی کنه قل ورته انما هو اله واحد یقینا دغه اله یو اله دی و اننی بشکز بریء بیزار یما مما دغه سنا تشرکو لري نغوی د دې گواهی کې چې د پیغمبر سی پیغمبر دی او د دې مراد خاص کر عبد الله بن سلام دی چې ویلیو کنه چې ز په خپل زوی کې شک کولای شم او رسول الله کې نشم کولای دا سی پیغمبر دی الذين آکسان آتینهم الكتاب
چې ورکړی دی موږ دوی د کتاب یعرفونه پیژني دی کتاب لرا کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې خپل زامن پیژني د دې مراد اهل کتاب دي امام قرطبي جميعا کله چې موږ براجم کو دا خلق جميع ټول په ټول باندې ثم نقول بیا موږ وایو للذین خلقتا اشرکو چې شرک کړل دي اين شرکاؤکم کوم دي تاسو شرکا یعنی اين شرکاؤکم مع الله فی زعمکم دا معنا ده چې الله شرکا او تاسو په زعم کې الذين كنتم تزعمون ادله باطله شرکا ومنهم من يستمع اليك زجر دي بعضی په کې هغه دي چې وګ دي تا وجعلنا على قلوبهم او منګه ګرز لګولې دي د دې په زړونو باندې اکینتن پر دې داود اس په معنا اذ جعلنا على قلوبهم زکه چې من ګرځولې دي د دې په زړونو نسبت الله ته وش او فی اذانهم وقرا دې په غوونو کې کونواله پروت دی ځان په زور کڼکړي دي سمن بکمن عمیم چراغله ويروا كل آیا کدی ویني چرتا هر نه خالا یمنو بها ایمان وروړي باغی باندې حتی اذا جاءوکا حتی چکل استغفال راشی یجادلونک جګړه کې استاسرا په حق کې یقول الذين كفروا كافرون وی په جګړه کې ان هذا نذا قران الا اساطير الاولين مگر دا افسانې د پخوانو خلقو دي اساطير اباطيل اساطير یا د جمع د واحد نشتا او دوی مدا چنا ودا د استوارتون یا د اسطورتون جمع دا ست ویل کېږي هغه قصې ته ویلې دغه څه دغه نه بیس لس قصه چې ورته ویلې کېږي بي ثبوته قصه بي ثبوته یو حکایت دی حکایت او قصه خو ثبوت لري افسانه هغه ته وایي اسطوره چې دغه څه ثبوت نه نه اساطیر ته موږ معنا کو افسانه الا اساطیر الاولین مگر دا افسانه د پخوانو خلق دي وهم ينهون عنه ادي خپل دی خلق منع کوي د دې قران نا وهم ينهون دي خلق منع کوي عنه د دې قران نا د مکه د مشرکان مبارک راغله چې خلق د پیغمبر د اتباع نه ایمان به مراوړي خودم رضا چې وین او نه عنه خپل وته منع کېدل څه وته نه ویل نو به خپل ترونه شو لکه ابو طالب دا خلق مراد دی خدا بل تفسیر راجح دی اوس تسلی د پیغمبر ته وای یهلكون الا انفسهم دین هلاکه مگر خپل ځانونه هلاکي او ما يشعرون دین کوهیږي چې موږ څوک هلاکو ولو ترى او کتوینه وهم ينهون عنه ان اونا د دې په تشریح کې یو خبره پکې وکما وهم ينهون عنه دي خلق منکای د سنه چې ایمان مراوړی او چې راځي جګړه وسوږي خو ان اونا عنه په خپل ته ځان لري ساتي یعنی په خپل باندې پیغمبر خدا ته تکلیف نه رسي ایو تشریح دا چې وهم ينهون عنه دی خلق منکای د پیغمبر د ایزان چې خلق پیغمبر ته تکلیف ورنکي وین او عنه په خپل ته منکی ایمان په نراوړي یو تشریح دا لکه خلق مل شو بیا ورا وهم ينهون عنه یوم ندادا دی ته خلق منکای وین او عنه او په خپلم ته لری تختی دعوت نه قبلې دویم وهم ينهون عنه دی خلق منکای د پیغمبرنا وین او عنه په خپل ته ځان ساتي سو ته نه وې زکه وراره ده درې مداد وهم ينهون عنه دي خلق منکه د پیغمبر د اذان سبوت نه وای زمون وراره ده خو ان او نه عنه په خپل پیمان نه وروړي ځان تلر لري ساتي لکه ابو طالب چې دغه راغلی وکنا تر ورته ویلیو پس دع ناغل پازي دي والله ليسلوا اليك بجمعهم والله ليسلوا اليك بجمعهم فالله مې دي قسمي چې دا خلق تا د خپل طاقت په بنیاد تکلیف نشي رسوله حتی وصل فی التراب دفینا حتی چې په خاورو کې زده پن شما ورو سو د تبر نشي کته خو په خپل ایمان نه راغلو پس دع بامرک مالک غزازه وابشر بذاک وقر منه عیونا وی کلاو بیان کوا تا ته سو بر نشي کتله او خلق لزیری مور کوا سترګ می خوا ودعوتنی وزعمت انک ناصح مال دعوت را کو زه پویګم ته زما ناصح خیر خوای ولقد صدقت وكنت ثم امينا رشتیا مې امانتدار مې کونه دې منما او بیا ورته وی ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا زه پوهېږم چې ستا دین په مقدس مکه کې غوره دین دی لولا الملامه او حذار مسبه که ملامتیا نه وی او یره د دې کنزلو نه وی
لوجدتني سمحا بذاك مبینا تا بلیدل وستا بدن می فسخا کولا خدا ابو جهل راغلی دی و چې ایمان مراوړه جنګي د پسې خان دی ایمان نه راوړه ما هم ينهون عنه دی خلق منا کول د پیغمبر د تکلیف نه وينعون عنه بخپل تلری کېدل سی ودنویل ولو ترى واستخف خروي ده كتوين اذ وقفوا على النار كلو جدي پور باندې ودرولې شي فقالوا دي وای يا ليتنا افسوس زمن لرا نورد چې موږ واپس بوتلې شو دنیا ته ولا نكذب من بتكذيب نکو بیاات ربنا د خپل رب د آیتونو نه وکاو ونكون من المؤمنين شو موږ د مؤمنانو بل بدا لهم بل اخکار شديتا ما حقیقتنا كان يخفون شدي پټول من قبل وړاندې ارسو تخکار شو ارسو تخکار شو هغه شرک چې دی وکاو داغي جزاء او تخکار شولا ا توحید چې پټو د حقیقت او تخکار شو حق پټو ښکار شو وردا ولو رد الله کدی واپس دنیا ته بوت للی شي لا عادو خامخ واپس بشلی ما هغه ګناه تا نهو عنه چې دی منه کېدل داغینا هغه شرک چې دی منه کېدل داغینا و انهم لکاذبون یقینا دی خامخ دروغجن دی وقالو دی وین هنیدا دا زجر پینکار د خیر باندې نه دی دا الا حیاتنا الدنیا مگر زمن دنیوي ژوند دی قال الله وی الیس هذا بالحق عیدا جهنم حق نه دی قالو دی وی بلا ولنا وربنا زمن پرب دی زمن قسمی بالکل حق دی وقال الله وی فذوقوا العذاب عذاب سکی بما کنتم تکفرون استاسو د کفر په وجبانه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا دعاء إله العالمين